نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده. ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ما سره د جبرائیل علیه السلام یو څو کلمات دي. زما غواړي تشریف راوړو او ما ته ویل چې دنیاوي امور کې سم مشکلات را پیښیږي نو لومبی دا کلمات وایه او بیا د هغې نه بعد دعا کوه. یاد ساتئ نبی کریم علیه السلام په دې باندې عمل کړی و. څومره چې مشکل حالات ورالل یا څومره چې پریشانۍ راغلې څومره چې به تکالیف رالل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمات ویلي هغه تکلیف او هغه غم به ختم شو. نو که تاسو هم چېرته داسې یې چې ستاسو حاجتونه دي یا ستاسو پریشانۍ دي یا ستاسو تکالیف دي دغه لر کول غواړئ دا وظیفه شروع کړئ. انشاءالله العزیز ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده او صرف یو شپېرې دا وظیفه تاسو سهار او ماښام وایئ. انشاءالله العزیز څومره تکالیف دي مشکلات دي حاجتونه دي دا ټول به محترمو دا به ختمیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې محترمو زمون کوم وظیفه ده نو دا وظیفه د حاجتونو د پوره کېدو، دا وظیفه د مشکلاتو د ختمېدو، دا وظیفه د تکالیفو د ختمېدو. یاد ساتئ محترمو څومره چې تکالیف پچاوي څومره مشکلات پچاوانه وي، که دا مشکل د کاروبار وي، که دا مشکل د نوکری وي، که دا مشکل د واده وي، که دا مشکل د غرنګ د رشتې وي، چې څومره مشکلات دي او څومره کارونه دي د کارونه کیږي نه. نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمات تاسو وایئ. ډیره زیاته مجربه، ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیات اعلی وظیفه ده. انشاءالله العزیز الله پاک ستاسو کارونه دا محترمو تر سره کړي. زمونږ څومره ورونه دي څومره خویندې دي د هغوی څومره مسایل دي ټولو ته محترمو د دې وظیفې مکمل اجازت دی. هر څوک کولی شي مخکې شیر کېږي، څومره شیر کېږي او څومره خلک دا وظیفه کوي انشاءالله العزیزه ستاسو پکې حصه وي او دغه ټولو ته د دې وظیفې محترمو دا اجازت دی. یاد ساتئ محترمو چې کلمات د جبرائیل علیه السلام دي او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې کله هم څه مشکلات راشي دا کلمات وایه. پیغمبر علیه السلام دا کلمات ویلي نو راځئ پیغمبر علیه السلام د تکلیف په وخت کې دا کلمات ویلي زه تاسو ته وایم نو تاسو هم وایئ. الله پاک به ستاسو تکالیف دا به ختم کړي، مشکلات به ختم کړي، پریشانی به ختم کړي، ټینشن به ختم شي. کلمات داسې دي چې روزانه موږ دا کلمات یو شپېرې سهار او ماښام وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا إله العالمين بك أنزل حاجتي وأنت أعلم بها فقضها. دا کلمات دي تاسو ووایئ سهار او ماښام وظیفه کې انشاءالله العزیز چې څومره هم ستاسو مسایل دي، څومره هم ستاسو پریشانۍ دي، چې څومره هم څه دي انشاءالله العزیز الله پاک به په ښه طریقې سره په بهترین طریقې سره حل کړي. الله پاک مو انشاءالله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.